السلام علیکم د شمال خبرونو سره زه اکرم خان تاسو اوري او ګوري شمال ریډیو اول د مهمو خبرونو سرټکی د حکومت غټه فیصله ټول ملکی قومي او بین الاقوامي فلایټ اپریشن بحال کړی شوی دی سیول ایویشن اتارټي د پروازونو د بحالۍ منظوري ورکړې ده وزیر خزانه خیبر پختونخوا تیمور سلیم جګړه پوسټ بجټ کانفرنس کړي ویلي دي چې زموږ بجټ ټیکس پرې دی ډېر زر به بجټ دستاویز په پښتو ژبه کې هم چاپ شي په 13 غنټو کې د کورونا وایرس نه 6,600 کسان متاثر شوي او 153 کسان د کورونا وایرس نه په حق رسیدلی دي د وزیر اعظم معاون خصوصي شهباز ګل د بلوچستان حکومت ترجمان لیاقت شهوانی سره په شریکه اخباري غونډه ته وینا کړې ده شهباز ګل ویلي چې د وزیر اعظم په هدایاتو کوټه ته راغلم ډېر زر به په هسپتالونو کې طبي سہولیات مکمل کړي شي د خیبر پختونخوا حکومت مشیر اطلاعات اجمل وزیر میډیا ته ویلي چې منګه د احتیاط سره خپل سلامتیا یقیني کولای شو مشیر اطلاعات د کورونا حواله سره د اگاهی مهم د پاره د میډیا کردار هم ستایلی دی د ټول ملک عوام د پېټرول نشوالي له وجې د مشکلات سره مخ شوي دي پېټرول ترلاسه کول د پاره د هر پېټرول پمپ سلامي کوي په مشکله ورته پېټرول ملاویږي د 13 ورځو راسي عوام د پېټرول بحران سره مخ شوي دي د ضلع باجوړ ګورنمنت کانټریکټرز د ترقیاتي منصوبو د فنډ په نشوالي احتجاجي مظاهره کړې ده د مظاهره کوونکو وینا ده چې د ترقیاتي منصوبو کې په کروڑونو روپۍ د تیرو 2 کالونه ګورنمنت کانټریکټر ته نه دي ملاو شوي د ضلع باجوړ اسسټنټ کمشنر خار فضل رحیم د پاټک صدیق آباد میلې اچانک دوره کړې د یوسفیس په خلاف ورزي د نامعلومه وخت پورې په مکمل توګه میله بند کړې ده ضلع باجوړ خار بازار کې د کورونا مخنیوي په توګه د هفتې او اتوار په ورځ مکمل لاک ډاون کیږي د ضلعي حکومت وینا د تاجر برادری د احتیاط په بنیاد په مقرره ورځو بازار ته د راتګ نه ډډه وکړي ضلعي حکومت دا ګام د کورونا مخنیوي لپاره اوچت کړی دی د ضلع باجوړ ټیمې غړو د تنخواګانو د نه ملاوېدو په وجه خپل احتجاج جاري ساتلی هغوی د موجوده حکومت نه غوښتنه کوي چې د تیر یو کال نه یې تنخواګانې بند وي هغوی زیاته کړې چې د خیبر پختونخوا حکومت ورته د تنخواګانو د اداګۍ احکامات جاری کړي دا د خبرونو سرټکی اوس د خبرونو تفصیل خو د یو وړې د مینا رستو شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اورېدل یې مه هېروئ شمال ریډیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات درکوي کو تاسو غواړئ چې زموږ سره تماس ونیسئ نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 092222 یعنی 0942 222 433 اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولی شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدلی شئ کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې به د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ SR به ولیکئ بیا به خپل او د کلي نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.6 FM د مین رستو یو ځل بیا هرکلی اوس د خبرونو تفصیل د حکومت غټه فیصله ټول ملکی قومي او بین الاقوامي فلایټ اپریشن بحال کړی شوی دی سیول ایویشن اتارټي د پروازونو د بحالۍ منظوري ورکړي د مسافر طیارونو علاوه چارټرډ او کارګو پروازونه به هم د ایرپورټ نه اوچتیږي د یوسفیس په مکمل خیال ساتلی شي په دا هکله وزیر اعظم عمران خان ویلي د پروازونو د بحالولو مقصد دا دی چې بهر ملکونو کې گیر شوي مسافر خپل وطن ته راشي ځکه چې په هغوی ډیر مشکلات تیر شوي دي وزیر خزانه خیبر پختونخوا تیمور سلیم جګړه پوسټ بجټ کانفرنس کړی ویلي دي چې زموږ بجټ ټیکس فری دی ډیر زر به بجټ دستاویز په پښتو ژبه کې هم چاپ شي هغه ویلي چې موږ په تعلیم او صحت ریکارډ پیسې خرچ کوو صحت لپاره 140 ارب روپۍ ایښودل شوي دي تعلیم لپاره مجموعي 200 ارب روپۍ مختص شوي دي په بجلی زمونږ موقف واضح دی د یو کم 50 ارب روپو ټیکس هدف به پوره کوو
په تیرو 40 غنټو کې د کورونا وایرس نه 6,400 کسان متاثر شوي او 153 کسان د کورونا وایرس نه په حق رسیدلی. پاکستان کې د کورونا ټوټل مریضانو شمیره 1,22,600 او د صحتیاب مریضانو شمیره 63,504 او تر اوسه پورې په پاکستان کې ټوټل د کورونا وایرس نه 3,382 کسان په حق رسیدلی دي. سن کې د کورونا وایرس کار مریضانو شمیره 65,163، اسلام آباد کې 10,201 کمتیا، خیبر پختونخوا کې 60,990، پنجاب کې 64,214، بلوچستان کې 9,122، ګلګت بلتستان کې 1,253 او آزاد کشمیر کې د کورونا وایرس نه د ښکار مریضانو شمیره 803 ته رسیدلې ده. د وزیر اعظم معاون خصوصي شهباز ګل د بلوچستان حکومت ترجمان لیاقت شهوانی سره په شریکه اخباري غونډې ته وینا کړې ده. شهباز ګل ویلي چې د وزیر اعظم په هدایاتو کوټې ته راغلیم ډېر ژر به په هسپتالونو کې طبي سہولیات مکمل کولی شي. ډېر ژر به وفاقي حکومت د بلوچستان ټیسټینګ صلاحیتونو سیوا کولو کې پوره مرسته کوي. د بلوچستان حکومت ترجمان لیاقت شهوانی ویلي چې موږ د خپلو ډاکټرانو ته خراجي تحسین پیش کوو. پولیس او لیویز دستو هم د زړه د اخلاصه د کورونا وایرس مخنیوي دپاره کار کړی دی. سبا د اتوار په ورځ په 21 جون به نور تندر نیسي د کومې دورانیه چې به سحر د 9:30 بجو نه تر غرمې 12:30 بجو پورې وي. عوامو له پکار دي چې نور ته د کتلو نه ډډه وکړي او خپل ماشومان په خپلو کورونو کې د نور د خطرناکو شعاګانو نه محفوظ وساتي. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर नदीम कुरैशी है और मैं अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में एज रेटिना स्पेशलिस्ट काम करता हूँ. आज एक छोटा सा मैसेज आपके लिए, आपकी आंखों की हिफाजत के लिए. हम सबको मालूम है कि 21 जून को पूरे पाकिस्तान में सूरज ग्रहण होगा जो सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होगा. इस सूरज ग्रहण के दौरान सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्टली आँख को नुकसान पहुँचा सकती हैं, जिससे बिनाई जो है वो डैमेज हो सकती है परमानेंट तौर के ऊपर. सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं ये पर्दे के दरमियान वाले हिस्से यानी मैकुला के ऊपर छोटा सा एक बर्न कॉज कर देती हैं, उसको जला देती हैं और उसको जलाने की वजह से वहाँ पे जो देखने की सेल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं. इस डैमेज का कोई रिकवरी नहीं है, ये परमानेंटली होता है और सारी ज़िंदगी के लिए रहता है. जहाँ में इस सेंटर में आप देखेंगे आपको काला धब्बा सा नज़र आएगा इस सूरत हाल के बाद. इससे बचाव के लिए चंद एक चीज़ें हैं कि आप सूरज ग्रहण की तरफ बिल्कुल मत देखें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. अगर आपने प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाई हुई हैं तब भी उसकी तरफ मत देखें. इनडायरेक्टली इस तरह के काफ़ी सारे लोग जो बाहर निकलते हैं और उसकी वजह से दूसरी रिफ्लेक्टिव चीज़ों से रेज़ मुनक़िस होकर आँख के पर्दे पे जाके लग सकती हैं. इस दौरान, इस टाइम के दौरान आप अपने घर से बाहर मत निकलें, बच्चों को घर के अंदर रखें ताकि वो गैर इरादी तौर पे सूरज की तरफ ना देखें. अगर बिलफर्ज बहुत ज़रूरी कहीं निकलना हो तो बाहर निकलते वक्त कैप पहने जिसके आगे शेड होता है या सन ग्लासेस पहने और हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आप सूरज की तरफ ना देख पाएँ. अपनी आँखों को महफूज रखें, अपनी बिनाई को महफूज रखें, सूरज ग्रहण की तरफ मत देखें. शुक्रिया. د خیبر پختونخوا حکومت مشیر اطلاعات اجمل وزیر میډیا ته ویلي چې موږ د احتیاط سره خپله سلامتیا یقیني کولی شو. مشیر اطلاعات د کورونا حوالې سره د آګاهي مهم دپاره د میډیا کردار هم ستایلی. هغه زیاته کړې طبي عملې هم د کورونا قابو کولو کې ډېر قربانۍ ورکړي دي، خپل ژوند یې د خطرو سره مخ کړی دی. اجمل وزیر مطابق د پیښور باچا خان ایرپورټ باندې د معمول مطابق پروازونه بحال شوي دي. سعودي عرب نه به پیښور ته فلایټ راځي. د ټول ملک عوام د پټرول نشتوالي له وجې د مشکلات سره مخ شوي دي. پټرول ترلاسه کولو دپاره د هر پټرول پمپ سلامي کوي، په مشکله ورته پټرول میلاویږي. د تیرو 20 ورځو راسي عوام د پټرول بحران سره مخ شوي دي. د ضلع باجوړ ګورنمنټ کانټریکټرز د ترقیاتي منصوبو د فنډ په نشتوالي احتجاجي مظاهره کړې ده. د مظاهره کوونکو وینا ده چې ترقیاتي منصوبو کې په کروڑونو روپۍ د تیرو 2 کالو راسي ګورنمنټ کانټریکټرز ته نه دي میلاو شوي چې له وجې دوی د مشکلات سره مخ شوي دي.
دوی حکومت نه مطالبه کړې چې د بقایا پندونو ادایګي دې ورته یقیني کړي. کنسټرکشن اسوسییشن دمکی ورکړي که مطالبات یې حل نشو نو احتجاجاً به ټولې ترقیاتي منصوبې بندوي. د ضلع باجوړ اسسټنټ کمشنر ښار فضل رحیم د پاټک صدیق آباد میلې د یوسفیز په خلاف ورزي د نامعلومه وخته پورې په مکمل توګه بند کړې ده او د یوسفیز په خلاف ورزي د میلې ذمہداران گرفتار کړي او حوالات ته منتقل کړي دي. ضلع باجوړ ښار بازار کې بعد د کورونا مخنیوي په توګه د هفتې او اتوار په ورځ مکمل لاک ډاون کولی شي. د ضلعي حکومت وینا د تاجر برادري دي د احتیاط په بنیاد په مقرره ورځو بازار ته د راتګ نه ډډه وکړي. ضلعي حکومت دا ګام د کورونا مخنیوي دپاره اوچت کړی دی. د ضلع باجوړ ټیمې غړو د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه خپل احتجاج جاري ساتلی. هغوی د موجوده حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر یو کال نه یې تنخواګانې بند دي. هغوی زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورته د ادایګي احکامات جاري کړي. دا د خبرونو تفصیل اوس د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه خو د یو وړې دمې نه وروستو. که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 8 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. د مین وروستو یو ځل بیا هرکلی اوس د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر اخیستل په 1.65 روپۍ 50 پیسې، خرڅول په 1.20 روپۍ 50 پیسې. سعودي ریال اخیستل په 4.40 روپۍ 50 پیسې، خرڅول په 4.40 روپۍ 50 پیسې. یوایي درهم اخیستل په 15.40 روپۍ 50 پیسې، خرڅول په 4.40 روپۍ 50 پیسې. کویتي دینار اخیستل په 1519 روپۍ 50 پیسې، خرڅول په 1519 روپۍ 50 پیسې. نن په پېښور کې د سرو او سپینو زرو د یوې تولې نرخونه: یو توله پاسه په 1,04,500، یو توله پونډ پاسه په 1,03,000 روپۍ او یو توله سپین زر په 1,100 روپۍ. دا د کرنسۍ سرو او سپینو زرو نرخونه. اوس د لوبو خبرونه د شاه خالد سره خو د یو وړې دمې نه وروستو. ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د لوبو خبرونو سره زه شاه خالد یم. په لوبو کې کرپشن خلاف قانون سازۍ لپاره په قومي اسمبلۍ کې بل پیش شوی دی. په دغه بل کې مطالبه شوې که چېرته الزام ثابت شي نو 10 کاله قید او 10 کروڑ روپۍ جرمانه پتې اخیستلی شي او د دې سره سره جایداد به هم ضبط کولی شي. د تحقیقاتو لپاره خصوصي ایجنسۍ قایم کولو لپاره هم درخواست شوی دی. د تفصیلاتو مطابق د کرکټ سره په نورو لوبو کې د کرپشن روکتام لپاره په قومي اسمبلۍ کې بل پیش شوی دی. دغه بل ته پریونشن آف افینسز اینڈ سپورټس ایکټ 2020 ورکړل شوی دی. یاد دې وي چې دغه بل د قومي اسمبلۍ رکن اقبال محمد علي له طرفه پیش شوی دی. دوره انګلینډ لپاره منتخب لوبغاړو ته د روانګۍ شیډیول میلاو شوی دی. لوبغاړي به په 24 جون لاهور کې جمع کیږي. د تفصیلاتو مطابق د انګلینډ په دغه دوره کې 3 ټیسټ او 3 T20 میچونه شامل دي. د دغه سیریز لپاره د یو کم 10 لوبغاړو انتخاب شوی دی. د ذرایعو مطابق قومي لوبغاړي به په 22 جون په خپل ښار کې د کرونې ټیسټ کوي. د ټیسټ نه وروسته به په 24 جون د لاهور په یو 5 سټار هوټل کې جمع کیږي. په 25 جون به دوباره د کرونا وایرس ټیسټ کولی شي. په دغه وخت کې د کوم لوبغاړي د کرونا وایرس ټیسټ مثبت راغلو نو د بل لوبغاړي انتخاب به کولی شي. د برطانیا د حکومت وینا ده چې پاکستاني ټیم به انګلینډ ته د رسېدو نه وروستو 14 ورځې کوارنټاین کولی شي. د کوربه ټیم سره به اولنی ټیسټ
په 5 اگست باندې شروع کیږي. دا و د لوبو خبرونه. اوس د موسم حال د اکرم خان سره. خو د یوې بړې دمې نه بعد که تاسو نړیوال، سیمایز، علاقايي په حالاتو، واقعاتو، لوبو او موسم خبرونه اوریدل او کتل غواړئ نو د شپې په 10 او سحر 9 بجې په شمال ریډیو یوټیوب کتلې او په 98.6 FM اوریدلی شئ. یو ځل بیا هرکله اوس د موسم په حال یو نظر. د محکمې موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په ضلع باجوړ او دیر کې به موسم صفا وي. د تودوخې لوړه درجه به یو کم څلوېښت وي، کمه به 3 وي. نور به سهار په 2 منټه او 15 بجې راخیږي، ماښام به په 15 منټه او 2 بجې پرېوځي. دا د نن خبرونه. نورو خبرونو دپاره د شمال ریډیو سره اوسئ. اوس ما اکرم خان، شاه خالد او پروډوسر سلیمان دانش له راکړئ اجازت. د الله په امان.